سلورم سپارہ 5 نمبر رکو سورہ آل عمران 14 نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا تاسو مخوری سود اضعافا مضعافا پدو چندہ زیاتولو سره واتقوا الله الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ويريغي اغا اورنا اعدت للكافرين چې تیار شوی لپاره د کافرانو دی واطیعوا الله والرسول اطاعت د الله او د الله رسول کوي لعلکم ترحمون لپاره دی چې په تاسو رحم وشي وسارعوا الى مغفرة من ربكم تاسو بخنه خپل رب د بخنې طرف ته منډه وهئ وجنت او باغونو طرف ته عرضها السماوات والارض داسې د آخرت باغونه چې د دې په چوړایي کې اسمانونه او ځمکې راځي اعدت للمتقین پرهیزګارانو دپاره تیار شوی کور الذین خلق ينفقون چې خپل مال الله په لار کې ورکوي فی السراء والضراء په حالت ته خوشحالی په حالت ته رنج کې والکاظمین الغیظ غصه سکونکي والعافین عن الناس خلقو ته درگذر کوونکي والله يحب المحسنین الله نیکی کوونکي خوښوي والذین خلق اذا فعلوا فاحشه هر کله چې دوی یو کار د بې حیایۍ وکړي او ظلموا انفسهم یا په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي ذکر الله الله یاد کړي واستغفروا بیا دوی توبه وباسي لذنوبهم خپلو ګناهونو نه ومن یغفر الذنوب څوک چې بخنه وکړي د ګناهونو الا الله سوا د الله ولم یصروا او دوی ضد نه کوي علی ما فعلوه هغه چې کوم کار دوی کړی وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی پوهیږي اولئک دغه خلک دي جزاؤهم مغفرة من ربهم د دوی بدله دوی رب له جانبه بخنه دي وجنت تجري من تحتها الانهار باغونه جنات باغونه چې تجري چې بهیږي من تحتها الانهار د لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه همیشه به په دې کې اوسي ونعم اجر العاملین او څومره ښه ثواب لپاره د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن ستاسو نه مخکو خلقو طریقې تیرې شوې فسیرو فی الارض تاسو وګرځئ په ځمکه کې فانظرو وګورئ کیف څنګه کان عاقبت المکذبین انجام د جټلاو کوونکو هذا بیان للناس دا بیان خلقو د پاره دی هدى و موعظة للمتقین هدایت او نصیحت لپاره د پرهیزګارانو ولا تهنوا مسستی کوئ ولا تحزنوا مغمجن کیږئ وانتم الاعلون او تاسو بغالب یې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والې یمسسکم قرح که تاسو ته تکلیف را رسیدلی فقد مس القوم قرح مثله په تحقیق سره کافر قوم ته هم د دې په مثل تکلیف رسیدلی وتلک الایام نداولها بین الناس او دا ورځې او شپې دي چې موږ یې خلکو ترمنځ اوړو را اوړو وليعلم الذین آمنوا لپاره چې الله پہچانو وکړي د هغو خلکو چې ایمان ول دي ویتخذ منکم شهدا او په تاسو کې ډیرو ته د شهادت مرتبه ورکړي والله لا يحب الظالمین الله ظالمان نه خوښوي وليمحص الله الذین آمنوا او لپاره دی چې الله ښایسته وګرځوي هغه خلک چې ایمان باندې ویمحق الکافرین او میټاو کې کافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنة یا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته ځن نشئ ولما يعلم الله او تر اوسه پورې الله نه دی امتحان نه ده اخیستی الذین دا خلقو جاهدو چې جهاد وکړو منکم د ستاسو نه ویعلم الصابرین او نه امتحان اخیستی صبر کوونکو ولقد کنتم تمنون الموت او بېشکه تاسو ضرور هغه خلک یې چې تاسو آرزو تمنا کولو د مرګ من قبل مخکې ان تلقوه د ده سره ملاقات نه فقد رأیتموه اوس تاسو وکتلو وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو نظر کوئ